أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم نن به موږ وایو skeletal system. د skeletal system وایي څه ته؟ فرسټ اف آل skeleton څه ته وایي؟ نو skeleton څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې دې نه مخکې ما یو skeleton system باره کې څه خبرې کړې وي چې skeleton موږ سره جوړیږي ګروپ اف بونز نه یا موږ سره جوړیږي د کلیکشن اف بونز چې کوم ځای کې هډوکي یا بونز چې کوم دي دا رایوځای شي او هغه یو ګروپ شکل ورکړي هغه یو څه جوړ کړي نو دغې ته موږ څه وایو سکیلیټل. څه ورته موږ وایو سکیلیټل. لکه فار ایگزامپل اوس موږ سره دا هیومن باډي دی نو په دې کې موږ سره د هیومن بونز چې کوم دي دا هیومن بونز لکه مطلب رایوځای شوي دي نو دا یو سره یو سکیلیټن یې جوړ کړی دی. نو سکیلیټن موږ سره دغه ته وایي چې کوم کې موږ سره ګروپ اف بون دی دې ته موږ څه وایو سکیلیټن یا کلیکشن اف بون. اوس څه داسې انیملز دي چې د هغې کې موږ سره سکیلیټن چې کوم دی هغه موږ سره د لیوینګ سیلز نه جوړ دي او څه داسې انیمل دي چې هغه موږ سره د هغې سکیلیټن چې کوم دی هغه موږ سره د ډیډ سیلز نه جوړ دي. نو چې کوم موږ سره د لیوینګ سیلز نه جوړ دي کوم سکیلیټن لکه فار ایگزامپل ما هیومن یاد کړی انسان مې یاد کړی دی هیومن بینګ نو د ده موږ سره د سکیلیټن چې کوم دی د لیوینګ سیلز نه جوړ دي ځکه په دې کې لا د ژوند د زندګي د مطلب یو خپل سروایو کوي که نه. خو چې کوم موږ سره د ډیډ سیل نه جوړ دي کوم سکیلیټن د کوم انیمل چې سکیلیټن موږ سره د ډیډ سیل نه جوړ دي نو هغې کې ما کوکروچ یاد کړی دی. کوکروچ کې اصل کې دې کې بون نه وي څه بونز په دې کې نه وي ښه دا همیشه یاد ساته. خو لیکن د ده دا سکیلیټن چې څنګه جوړ دی نو دا له څه نه جوړ دي دا هم تاسو ته وایم لیکن دې کې بون نه وي. اوس خبره زه کوم د انیملز نو دلته کې زه وایم چې یاره څه داسې انیملز دی چې د هغې سکیلیټن ایکسټرنل موجود وي او څه داسې انیملز دي چې د هغې سکیلیټن انټرنل موجود وي. نو چې کوم انیملز موږ سره دي همدې کې درله زه اګزامپل دغه کې در کوم د هیومن او کوکروچ کې نو چې کوم موږ سره انټرنل سکیلیټن د هغې موجود دی نو هغه موږ سره هیومن دی زموږ سکیلیټن څنګه دی انټرنل موجود دی او کوم چې ایکسټرنل موجود دی نو هغه موږ سره کوکروچ دی. څه شی دی کوکروچ دی. نو زه خبره څه کوم څه داسې انیملز دي چې د هغې سکیلیټن انټرنل موجود وي لکه فار ایگزامپل انسان هیومن او څه داسې انیملز دي چې د هغې سکیلیټن ایکسټرنل موجود وي لکه مثلا کوکروچ. اوس زه خبره کوم لکه ما څنګه تاسو ته وي چې کوکروچ باندې کوکروچ کې بون نه وي څه وي دې کې بون نه وي کوکروچ کې بون نه وي لکه فار ایگزامپل موږ سره هسې فار ایگزامپل دا یو کوکروچ دی نو د دې دپاسه چې دا کوم کور جوړ شوی دی د دې دپاسه چې دا کوم کور جوړ شوی دی دا موږ سره د کایټین د څه نه جوړ وي د کایټین نه جوړ وي د څه نه جوړ دی کایټین او دا کایټین موږ سره یو قسم د کیمیکل دی دا موږ سره څه دي کیمیکل دي دا یو قسم د موږ سره کیمیکل دي. نو موږ سره فار ایگزامپل دا یو کوکروچ دی نو په دې کې بون نه لیکن د ده سکیلیټن چې کوم دی دا موږ سره څنګه موجود دي دا موږ سره ایکسټرنل موجود وي دا د سکیلیټن موږ سره ایکسټرنل موجود وي دا بهر طرف ته موجود وي بهر طرف ته. نو چې کوم سکیلیټن موږ سره ایکسټرنل موجود وي نو هغه موږ سره کوکروچ دی او د کوکروچ دا سکیلیټن چې دې کې بون نه وي لیکن د دا سکیلیټن چې جوړ شوی دی دا موږ سره د کایټین نه جوړ شوی. کایټین یو قسم ته کیمیکل دی څه شي دی کیمیکل دي. نو چې ډېر تاسو ته پته وي چې څه داسې انیمل دي چې د هغې سکیلیټن بهر طرف ته موجود وي او څه داسې انیمل دي چې د هغې سکیلیټن دننه طرف ته موجود وي. څه داسې انیمل دي چې د هغه اوس په دې کې دلته کې زه خبره کوم نو ما تاسو ته ووي چې څه داسې انیمل دي چې د هغې سکیلیټن د لیوینګ سیل نه جوړ دی هغه ما تاسو ته ووي چې انسان دی چې د ده اوس لیوینګ سیل نه جوړ دی لیکن د کوکروچ دا سکیلیټن چې کوم دی دا موږ سره غونډ ډېډ دی دا موږ سره غونډ ډېډ دی نو څه دا ډېډ سیل نه جوړ دی دا موږ سره ډېډ وي صحیح شو څه وي ډېډ وي. نو چې کم از کم تاسو ته د دې شي پته وي. اوس دلته زه خبره کوم د بون اوس زه تاسو ته مثال خبره کوم د بون زه دلته تاسو ته خبره کوم چې سکیلیټن خو جوړ شوی د بون نه دی او د کارټیلیج نه دی. سکیلیټل سیستم چې کوم دی یا د سکیلیټن چې کوم دی
نو هغه د کایټن نه جوړي کایټن سره یو کیمیکلي. اوس جب خبره کوم د بون، نو بون مو سره یادو فار ایگزامپل زه بون خبره کومه نو سکeleton هیومن سکeleton موږ څه وایو چې it is a hard structure. څه به وایو چې موږ سره سکeleton چې کوم سیستم دی نو دا موږ سره یو هارډ سټرکچر دی یا مو ته موږ ګروپ اف سټرکچر ورته هم موږ وایو. صحیح شو. نو دا موږ سره it is a hard structure چونکې دا موږ سره سخت وي هارډ وي نو دې ته موږ it is a hard structure داسې مو ته ویلی شو سکeleton ته، یا داسې مو ته ویلی شو چې یاره موږ سره ګروپ اف سټرکچر دا سټرکچر ګروپس ته چې کوم دی هم موږ سکeleton ویلی شو یا ګروپ اف بونز دې ته هم موږ سکeleton ویلی شو. اوس خبر زه کوم د بون نو دلته کې چونکې موږ سره سکeleton سیستم چې کوم دی د هیومن سکeleton دا موږ سره جوړ شوی د څه نه دی د کارټلیج او د بون نه. دا چې تاسو ته پته وي هیومن سکeleton سیستم موږ سره د څه نه جوړ شوی دی بون او کارټلیج. نو که تاسو ته MCQs کې راشي چې یاره هیومن سکeleton سیستم is made up of for example A bone, B cartilage, C both AB او D none of them. نو ته بیا په دې کې ورکې both ځکه چې دا موږ سره د بون او د کارټلیج دواړه نه جوړ دي نو چې تاسو ته کم از کم د دې MCQs پته لري د دې بعض دوران کې MCQs راتلی شي. صحیح شو. اوس زه خبره کوم د بون ما خبره کوله نو د بون چې دا کومه حصه ده دلته یو بون درله جوړو ما فار ایگزامپل دا بون دی په دې کې مینس کې داسې یو کیویټي وي چې دې ته مونږ میډولري کیویټي وایو میډولري کیویټي. اوس د دې چې دا کوم غټ ایریا ده نو دې ته مونږ وایو ایپیفیزس او دا کومه چې موږ سره دا ایریا ده نو دې ته مونږ وایو ډای phases. دې ته مونږ ډای phases وایو او په دې کې چې د دننه کومه کیویټي ده دې ته مونږ میډولري کیویټي وایو. دې ته مونږ میډولري کیویټي وایو او دلته کې د دې ایپیفیزس او د ډای فیزس په منځ کې چې کومه ایریا وي دې ته مونږ میټا فیزس وایو. میټا فیزس دې ته مونږ وایو. اوس زه خبره کوم زمونږ په دې ایپیفیزس ایریا کې دا مونږ سره داسې خالي خالي ځایونه وي سوري سوري غونته وي پورزز وي هولز شکل کې وي او دغه هولز کې مونږ سره پریزنټ وي ریډ بون میرو چې هغه مونږ سره په بلډ سیلز پروډکشن کې مدد ورکوي. بلډ سیلز پروډکشن غونډه دې نه کېږي او دغه ریډ بون میرو کې بیا دننه سټیم سیلز دي هغه سټیم سیلز مونږ سره څه کوي بلډ سیلز پروډکشن کوي او په دې میډولري کیویټي کې مونږ سره دننه غونډ یلو بون میرو وي یلو بون میرو. یلو بون میرو وي. څه وخت پس داسې وشي چې کله څه ایمرجنسي راشي د انسان نه ډېر زیات بلډ لاس شي د هغه وجود نه نو بیا موږ سره چونکې دا یلو بون میرو خو موږ سره څه دي دا خو اډیپوز ټیشوز دي فیټس دي که نه اډیپوز ټیشوز دي خو موږ سره داسې وخت راشي چې هغه داسې ایمرجنسي راشي او هغه نه څه کوم بلډ لاس ډېر زیات وشي نو بیا د ده دا وجود داسې لګي چې دا موږ سره دا یلو بون میرو دا موږ سره کنورټ کېږي موږ سره ریډ بون میرو ته بلډ سیلز پروډکشن کوي لیکن کم وخت کې ډیورینګ ایمرجنسي چې تا ته کم از کم پاتې چې ډیورینګ ایمرجنسي کې بیا موږ سره دا مسله راځي لکه دا یلو بون میرو کنورټ کېږي ریډ بون میرو ته داسې نه کنورټ کېږي ښه ځکه چې هغې کې زموږ باډي چې کوم دی ډېر زیات بلډ سیلز پروډکشن غواړي نو هغه کې موږ سره چونکې دا موږ سره ډېر زیات نه شي کولی نو ورسره دا هم کنورټ شي دا هم ورسره شي د هغې نه پس دا موږ سره بیا بلډ سیلز پروډکشن شروع کړي او بیا تیز شروع کړي نو میډولري کیویټي کې موږ سره څه یلو بون میرو د دې نه موږ سره د دې فنکشن ظاهرېږي د بون یا د سکeleton سیستم چې کوم فنکشن دی
لکه فار ایگزامپل د دې فنکشن به زه شو لومړنی فنکشن دا شو چې دا موږ سره بلډ سیلز پروډکشن هم کوي. اډیپوز ټیشوز دی دا، نو دا موږ سره اډیپوز ټیشوز کې دلته زه یادوم اډیپوز ټیشوز کې دا موږ سره پیډس خامخا موږ سره چې کوم څه کېږي موږ سره سټور کېږي. صحیح شو. نو چې کله دا موږ سره سټوریج فنکشن هم کوي څه داسې مینرلز دي چې هغه موږ سره دا سټوریج کېږي لکه موږ سره سټور کوي. لکه فار ایگزامپل موږ سره کیلشیم دی، فاسفورس دی. نو د دې چې دا کومه ایریا ده نو دا ایریا ته دیږي موږ سره کیلشیم فاسفیټ دی ځکه دا بونډ ټیشوز دي. دا بونډ ټیشوز دا نه ده، دا ایریا دا موږ سره جوړ د څه نه ده، د کیلشیم فاسفیټ نه، د کیلشیم فاسفیټ نه دا جوړه ده. او په دې کې دننه موږ سره چې کوم سیز دی نو هغې ته موږ اوسټیوسایټ وایو، اوسټیوسایټس ورته موږ وایو. په دې کې چې کوم سیل موږ سره دننه موجود دي دا بونډ ټیشوز چې کوم ځای موجود دي دې کې دا غونډ ټیشوز موجود دي. خلک وایي که موږ سره یاره دا بونډ چې کوم د کیلشیم نه جوړ دي. ولې جوړ دي؟ دغه بونډ ټیشوز کې چې کوم سیل دي هغه موږ سره اوسټیوسایټس دي، دا په دې بونډ ټیشوز کې دننه وي. او دا بونډ ټیشوز چې کوم جوړ شوي دي دا موږ سره د کیلشیم فاسفیټس نه سره جوړ شوي دي یا فاسفورس ورته هم وایي. نو دغه موږ سره کیلشیم فاسفیټ نه چې کوم جوړ شوي دي دا بونډ ټیشو په دې کې دننه موږ سره اوسټیوسایټ سیلز دي. دا خبره صحیح ده. نو موږ سره دا د مینرلز هم موږ سره سټور کوي چې کیلشیم او فاسفیټ په دې کې موږ سره سټور کېږي. نو دا یو فنکشن شو. صحیح شو. چې کم از کم تاسو ته د دې شي پته وي. اوس زه خبره کوم دلته کې د سکلیټل سیسټم د هیومن سکلیټل سیسټم کې دا ځای ځکه چې تاسو کې لیدلي د هیومن سکلیټل بون چې کوم دی موږ سره داسې وي. دلته کې موږ سره دی یادوي اوس بیا بله خبره راغله چې کوم برډز دي مرغۍ ورته موږ وایو. نو دې په دې سکلیټل سیسټم کې د دې په دې بون کې چې کوم دی موږ سره یلو بون میرو نه وي. دا برډ چې کوم سکلیټل سیسټم دی بیا موږ سره چې کوم د دې کوم بون دی نو په دې کې د یلو بون میرو نه وي. نو په دې وجه هغه موږ سره لایټ سپک وي په نسبت د هیومن. نو هغه موږ سره هغې کې بیا الوتوکې هغې ته وي اسانه وي. خو په دې کې موږ سره چې کوم بون کې موږ سره یلو بون میرو نه وي نو هغې ته موږ نیومیټک بون میرو وایو. هغې ته موږ څه وایو؟ نیومیټک بون ورته موږ وایو. سوري چې په کوم څیز کې موږ سره چې په کوم یو بون کې موږ سره یلو بون میرو نه وي هیو نو یلو بون میرو نو هغه به موږ سره شي هغه به موږ سره نیومیټک بون. نو موږ سره د برډ دا چې کوم بون دی د موږ نیومیټک بون وایو. ولې؟ چې په دې کې موږ سره یلو بون میرو نه وي. نو چې کم از کم تاسو ته دې پتې چې یلو بون میرو چې کوم دی هغه موږ سره څه شي دي هغه موږ سره یلو بون میرو موږ سره چې په کوم یو بون کې نه وي د موږ نیومیټک بون میرو وایو. فنکشن به سي اولنی فنکشن خو دا دی چې ستا باډي چې سکلیټن چې کوم دی ته دا هډوکي ویني نو ستا باډي انټرنل ارګن موږ سره چې کوم دی هغه پروټیکټ کوي. نو لومړنی فنکشن د دې خبره خو دا ده چې دا موږ سره پروټیکشن کوي. دویم نمبر خبره یې موږ سره سپورټ کوي. سپورټ هم ورکوي یا مینټین ساتي. ولې پروټیکشن څنګه ورکوي؟ زموږ چې څومره انټرنل سافټ ارګن دي نو هغې ته پروټیکشن ورکوي. نو د اولنی فنکشن شو. دویم نمبر فنکشن چې دا موږ سره مینټین ساتي زموږ د باډي چې دا کم پوسټر دی کم پاسټر دی پوسټر دی نو هغه موږ سره څه کوي کم د باډي دا کم چې موږ سره موږ ولاړ یو د هغوی دا موږ سره مینټین ساتي. چې دا بون نه وي نو زموږ دا مس دی هغه به داسې په یو ځای باندې پراته وي. مومنټ به نه شو کولو حرکت به نه شو کولو بس په یو ځای باندې به پراته وو. لیکن د دې چې دا ډانچه ورکړل شوې ده دا سپورټ کوي دا موږ سره څوک کوي سکلیټل سیسټم کوي. صحیح شو. سټوریج ما تاسو ته څنګه چې وي کیلشیم او فاسفیټ دا موږ سره سټور کېږي. منرلز موږ سره سټور کېږي. فیټس پکې سټور کېږي ځکه اډیپوز ټیشوز دی یلو بون میرو نو سټوریج فنکشن هم کوي. پنځم نمبر موږ سره مومنټ لکه زموږ دا مسل چې کوم دی چونکې دا موږ سره کنټرکټ کېږي نو زموږ دا بون چې کوم دی زموږ په دې مومنټ کې هیلپ ورکوي. موږ سره مدد هم کوي په مومنټ کې. نو چې کم از کم تاسو ته د دې فنکشن دا هم پته وي نو موږ سره هیلپ هم ورکوي په مومنټ کې. سټوریج هم کوي. بلډ سیلز پروډکشن هم کوي. ولې چې په دې کې موږ سره ریډ بون میرو دی. سټوریج هم کوي اډیپوز ټیشوز باندې. نو چې کم از کم تاسو ته د دې شي پته وي چې سکلیټل سیسټم وایي څه ته
اسکلیټل سیستم بیا مونږ سره جوړ د څه نه دی د بون کارټیلیج نه جوړ دی. سکلیټل سیستم چې کوم دی د هغې بیا مونږ سره فنکشن څه دی څه کار کوي نو چې هغه تاسو ته کم از کم پته یې د دې شیزونو. اوس دلته کې زه تاسو ته یو بله خبره کوم چې هیومن سکلیټل سیستم چې کوم دی نو هغه مونږ سره ډیوایډ کېږي. ما تاسو ته بل لیکچر کې ویلو چې هیومن سکلیټل سیستم چې کوم دی هغه مونږ سره ډیوایډ کېږي په دوو سیزونو کې. یو ته مونږ ایکزیل سکلیټن وایو بل ته مونږ اپینډیکولر سکلیټن وایو. نو چې کوم مونږ سره ایکزیل سکلیټن دی او کوم چې مونږ سره اپینډیکولر دی نو دا ټوټل مونږ سره 126 بون دی او دا ټوټل مونږ سره 80 بون دی. ایکزیس چې ایکزیس جوړی چې کوم مونږ سره په سنټرل کې موجود دي کوم بون نو هغه مونږ سره ایکزیل کې راځي او چې کوم مونږ سره د سنټرل ایریا لیټرل پریزنټ دي نو هغه مونږ سره څه کې راځي هغه اپینډیکولر کې راځي. په اپینډیکولر کې مونږ سره اپر لیم او لوپر لیم راځي. او مونږ سره شولډر یا ورته مونږه پکټورل ګرډل هم وایو او مونږ سره پیلویک ګرډل هم راځي. او په دې کې مونږ سره سکل ریبس بریزډ بون یا ورته مونږه سټرنم وایو او ورټیبري دا په دې کې مونږ سره راځي. اوس د سکل بون مونږ سره دلته دي یادي چې په دې کې مونږ سره کرینیل بون ارت چې کوم مونږ سره پروټیکشن ورکوي مونږ سره د برین ته او برین پای کې او برین کیویټي مونږ سره جوړوي نو دغه ته مونږ وایو سکل هغه مونږ سره کرینیل بون وته مونږ وایو. سکل مونږ سره په دوه حصو کې تقسیم دي. بل پای کې مونږ سره فیشیل بون دي چې هغه مونږ سره 14 بونز دي هغه مونږ سره ادر دي هغه مونږ سره فیس جوړي او هغه مونږ سره څه داسې بونز دي چې مونږ سره د کرینیم چې هغه مونږ سره فیس ته هم سپورټ ورکوي. بیا مونږ سره اوسیکلز بونز دي ایر اوسیکلز بون چې هغه مونږ سره شپږ دي نو ټوټل تقریبا شپږ دا شو د ایر اوسیکلز بون د یو سیټ ته بل سیټ ته درې دي او 14 او 8 نو تقریبا دا مونږ سره 22 او شپږ 28 او یو مونږ سره هایډ بون چې هغه مونږ سره دې ځای کې پریزنټ وي نو دغه ته مونږ ټوټل سکل بون څونه شو 29 بون شو. ریبس په مونږ سره چې کوم دي نو هغه مونږ سره 24 دي خو که په پیرز کې وایي نو 12 پیرز دي او چې د پیرز نه علاوه وایي نو هغه مونږ سره 24 دي. سټرنم مونږ سره یو بون دی. ورټیبري چې کوم دی په دې کې مونږ سره دا ټوټل دي 33 یادي لیکن په دې کې چې کوم بونز دي سره د کارټیلیج دي په دې کې چې کوم بونز دي نو هغه مونږ سره ټوټل دي 26 بونز دي. څونه په دې کې چې کوم بونز دي نو 26 او 24 نو دا مونږ سره شو 50 او 51 او 29 بیا مونږ سره 80 ټوټل 80 دا شو. صحیح شو. دغه شان په اپر لیم او لوور لیم کې چې کوم دی نو په دې کې مونږ سره یو سیټ چې کوم دی لکه فار ایگزامپل په دې کې مونږ سره د اپر لیم چې کوم دی په شولډر ګارډر کې مونږ سره څلور دي کې دي پیلویک کې مونږ سره 2 دي او په دې کې مونږ سره 60 دي کې دي او 60 دي کې ځکه چې 30 یو سیټ ته دي او 30 بل سیټ ته دي دغه شان 30 رایټ او 30 لیفټ نو دا مونږ سره تقریبا 126 دغه برابرېږي. نو چې کم از کم تاسو ته پته وي نو اپینډیکولر سیستم او ایکزیل. اپینډیکولر سیستم چې ستا اپینډیجز جوړوي چې هغه تا ته چې کوم مونږ سره د وجود نه بهر ځي نو دغه ته مونږ اپینډیکولر سکلیټن ورته وایو او کوم چې په وجود کې دننه پاتې کېږي په سنټرل ایریا کې راځي هغې ته مونږ وایو ایکزیل سکلیټن ځکه هغه ایکزیس جوړوي څه کوي ایکزیس جوړوي سنټرل جوړوي. صحیح شو. نو چې کم از کم تاسو ته دې پته وي.